چې کله سپاټ ته رالو نو په دې ځای کې یو لوپټه راځوړنده وه د دې زنانه او دوی دا ویل به کول د دې چې د جینۍ چې کوم دی نو دې ته ځان راځوړند کړی و. ماشوم دی که نه، مین خبره دا ده چې د دې تربیت به څوک کوي. پلار یې جیل ته لاړو، مور یې چې کوم دی وفات شوه، د دې د غربت دا حل دی، نو د دې تعلیم تربیت دا به څوک کوي؟ دې ماشوم یو کال په کور کې خفګان هم تیر کړی و، خو چې کله د دوی خپلو کې کمپرومایز وغیره وشو، تقریبا دلته اوس 10 مهینې وشو چې راغلي وو. دلته کې چې کم خواشه همسایان دي، بیا موږ هم دې تفتیش کې ځان سره شامل کړو. هغوی مو واورېده چې بی د دې کور ماحول څنګه و، نو هغې نه موږ ته ثابته شوه چې آیا دا ماشومه کله هم خودکشي نشي کولی. بیا چې کوم د دې میډیکلز موږ چک ډاکټر سره خبرې وکړې، دا ماشوم چې کوم د دې نه پاتې دی، د 2.5 میاشتو ماشوم دا چې لکه د دې دا وګورم، لکه دا د دې دغه دی که نه، لکه مین خبره دا ده چې د دې ماشومان چې کوم دي دا ماشوم تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو. هر یو ملزم چې یو وقوعه کوي دته ځان انتهایي هوښیار ښکاري، خو هوښیار یو هم نه دی. دا مرګ چې کوم د چا وشي د هغې پته که نن ني کال بعد به لګي، ورځ بعد به پته لګي، خو پته به د دوی لګي. دا ملزم چې کوم دی دا نشهیي نه و، خو دا جنګړلو و. په هغه یو کور وي، په هغې کې د ښځې خاوند مدام داویداري کړې ده. هغه وویل چې زما د خور او د دې ترمنځ به چې کوم دی نو اکثر په کور کې جنګ جګړې راتلې او یو بل سره وران وو، کله نا کله به یو بل سره چې کوم دی نو لانجه مانجه وکړه. بیا به دا جینۍ ته خپل پلار کور ته خفم راغلی وه، تقریبا 1.5 کال د پلار کوه. د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا دوی پسې جرګې مرکې کړې وې. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اوریدونکو، ستاسو کوربه نواز منګل یم. دا ټیم ما سره ډېر ښاغلی پولیس افیسر، سټیشن هاوس افیسر تحقیقال طارق روغاني صاحب موجود دی. ګرانو کتونکو، تاسو ته پته ده یا بلکې دا ویلی کېږي چې د دنیا تر ټولو نه خوږه او ښکلې رشته چې کوم ده هغه د ښځې او د خاوند ده. دا هم ویلی کېږي، مشران یا پوهان داسې وایي چې د ټولو نه ښه ملګرتیا هم د ښځې او د خاوند وي، ځکه چې دا ښځه او خاوند دا د یو بل حیا وي، دا د یو بل صادر وي، دا د یو بل عزت وي. خو څه حالات، څه کیسې، څه تیزوالي چېرته چې ګزاره ونشي، دغه دا خوږه رشتې ته هم په ډېرو ځایونو کې موږ ګورو چې زیان ور ورسېدو. څه ځایونو کې خبرونه راشي چې ښځې خاوند مړ کړو، څه ځایونو کې خبرونه راشي چې خاوند خپله ښځه چې کوم ده هغه قتل کړه. همدغه شانتي یو ډېره زیاته ناوړې پیښه مخې ته راله چې د تانه تحقیقال په حدودو کې په لوسۍ په یو علاقه کې یو خاوند راولګېدو، دا ښځې چې کومه ده بیا مړه کړه، او مړه یې داسې مړه کړه چې یاره مطلب نه یې ویشتې ده، خو دې ته یې دغه شانتي پانسي ورکړه یا یې تیزندي ورته اچولې وه. د هغې نه د هغې هغه مرګ مخې ته رالو. په دې لړ کې بیا سټیشن هاوس افیسر طارق روغاني صاحب هغه کړی دی، پیل کړی دی، هغه کم ملزم دی هغه یې هم نیولی دی. دا چې څه واقع ده ټول ډیټیل در کوم. طارق صاحب میل د ټولو نه خوږه رشته ده د ښځې او د خاوند، دا د یو بل صادر هم دی، د یو بل حیا هم ده. خو وخت او حالات داسې جوړ شو چې دې څیزونو ته زیان ورځ په ورځ رسیږي. یو خاوند خپله ښځه مړه کړه، میل دی څنګه مړه کړه او د واقعه څه وه، پولیس له اطلاع څنګه میلاو شوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه نواز منګل صاحب، تاسو رالی. دا یو بده پیښه تر مخې ته شوې وه. مونږ ته پرونو اطلاع میلاو شوه چې KTH نه چې دغه شانتي یو ښځې راوړې ده او هغه تیزندي شوې ده، مطلب پانسي شوې ده او خپل ځان چې کوم دی نو پانسي کړې ده، خودکشي کړې ده. زه لاړم، موږ سره زموږ DSP صاحب شاکر افریدي صاحب هغه لاړو. چې کله موږ لاړو انیشلی هغه موږ هلته چک هم کتل، ډاکټران ولاړو په موقع باندې، هغوی چې کوم رشته دارو خاوند دی او نور څه رشته دارو هغوی نه مونږ تپوسونه وغیره وکړو. نو هلته زمونږ لږ شک رالو چې دا زنانه چې کومه ده تور سرې، نو دا چې کوم دی خودکشي نه ده کړې، البته دا وژلې شوې ده. بیا مونږ خپل دغه کولو، انیشل چې کوم زمونږ انویسټیګیشن انټروګیشن و، هغې کې مونږ بیا لاړو سپاټ ته چې کوم جای وقوعه وه، کم کور و کومه کمره وه هغه مونږ چک کړه. هلته نه مونږ داسې شواهد واخیسته، ډېر اهم شواهد و چې د هغې نه مونږ ته کنفرم شوه چې دا ښځه چې کوم دی نو دی په خپله ځان ته تیزندي نه ده کړې او دا چې کوم دی نو دی خاوند وژلې ده.
د دې جینۍ چې بیا کم رورو هغه رالو چې هغه موږ سره کمپلیننټ هم دی داویداری کړې ده. هغه وویل چې زما د اخور او د دې ترمنځ به چې کوم دی نو اکثر په کور کې جنگ جګړې راتلې او یو بل سره ورانو، کله نه کله به یو بل سره چې کوم دی نو لانجه مانجه وکړه. بیا به دا جینۍ ته خپل پلار کور ته خفم راغلی وه، تقریبا یو کال نیم د پلار کوه. د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا دوی پسې جرګې مرکې کړې وې او دا جینۍ واپس راوستې وه میاشت دوه مخکې. نو په هغې کې چې کوم دی نو دا جینۍ پرون بیا چې کوم دی نو په څه خبره باندې وران شوي وو، نو د جینۍ ته تورسرې ته چې کوم دی نو پانسي ورکړې وژلې وه. طارق روغاني صاحب څنګه چې لومبنۍ شیبو کې دغه اطلاع راله یا دغه پیغام رالو چې دی ځان په خپله پانسي کړی دی، پولیس له مطلب کم ځینې دغه شانتي کلو یا داسې پوینټ یا داسې ذهن ته سرالو چیرې دا ملزم دغه شانتي کړي دي، پولیس له څنګه پته ولګېده؟ دا اصل کې یو خداوي چې کله مونږ هسپتال ته لاړو، ډي اس پي صاحب هم را سره و، په موقع باندې چې کوم ډاکټران ولاړو نو هغوی هم مونږ ته داسې پوینټس راکړه. مونږ ته وویل چې لکه دا خودکشي نه ده، ځان یې نه دی پانسي کړی، دا مړه شوې ده. د هغوی چې کوم په مرۍ باندې نشانات وغیره وو، د هغې نه بل ډاکټر صاحب دا دغه وکړو، پوسټ مارټم به کېږي، فردر معلومات به د هغې نه کېږي. خو هغوی دا وویل ډاکټر صاحب مونږ خپل هم په میډیکل جیورس سبجیکټ کې دا ویلو چې کله یو انسان ځان رازوړند کی، د انسان د وجود دومره وزن چې د هغوی د شاته مهرې چې کمې دي نو دا د دې سره ماتیږي. هغه هم ټیک وی، ډاکټرانو ویل چې دغه ټیک دي. بل چې کله مونږ بیانات وغیره مونږ د دوی نه واغېسته، د خاوند نه کوم نور رشته دارون د هغې نه چې کوم دی نو مونږ ته دا معامله مشکوکه شوه. بیا چې کله مونږ سپاټ ته لاړو، موقع ته لاړو، نو د هغه موقع چې کوم دغه ځای و، کومه لوپټه وغیره چې رازوړنده کړې وه، نو چې هغه لوپټه رازوړنده کې د هغې هایټ دومره نه جوړېدو چې لکه دا پې ځان رازوړند کي، که هغه رازوړند شي نو لاندې خپې لګي بیډ ته. نو هلته نه مونږ ته چې کوم دی نو داسې شواهد وغیره میلو شو. دغه د ملزم څومره عمر و، د دې چې کومه تورسري د هغې مرګ چې شوی دی د هغې څومره عمر و، د دې د واده څونه میاد یا څونه وخت شوی و؟ دا کوم ملزم چې دی د تقریبا 22-23 سال عمر دی او د زنانه چې کوم ده دی به 19-20 سال عمر وي. د دې د واده تقریبا 3-3.5 کاله شوي وو. 2 ماشومان یو، د یو ماشوم خو تقریبا داسې 2-3 میاشتې عمر دی، سیزنی ماشوم دی، او بل چې کوم دی نو 1.5 کال 2 کاله عمر دی. دا خو ملزم هم ډېر کم عمری دی، تاسو به ملزم هم اورېدلی وي چې ملزم ته مل چې ولې تاسو داسې وکړو، ښځې د مرګ هم مخې ته راوستو، چا سره جرګه مرکه یې پې نه وه کړي؟ ابتدایي طور باندې چې کله مونږ ملزم انټاروګیټ کو هلته نو اسپتال کې، نو هغه خو هغه ټایم کې د نه کنفیس کوله، منلی نه. بیا چې کله مونږ دا شواهد ارسو، د هغه بیانات، متضاد بیانات د هغه راغه، بیا چې کله مونږ دغه کو نو هغه ومنلی چې او یاره ما نه غلطي شوې ده او ماله دا چې کوم انتهایی قدم دی، غټ سټپ دی، دا اخیستل نه و پکار. دغه د ملزم چې څه ټیم دا واقعه وکړه نو دا دلته نه غیب شوی و که نه دغه د ښځه بیا چېرته اسپتال ته هم وړې وه؟ د دې لږ زموږ کتونکو سره سب ډیټیل شریک کړئ. دی چې کله دا انسیډنټ وکړو، دا وقوعه وکړه، نو دا خاوند دی او د دې خاوند ماما یې دی. دی چې کوم دی نو دا زنانه د تورسرې چې کوم دی اسپتال ته راوستې وه او دا رنګ یې ورکولو چې دا زنانه چې کوم دی نو دی خودکشي کړې ده. طارق روغاني صاحب دا چې کومه غمجنه کورنۍ ده د چا چې د ځواني مرګه لور د مرګ مخې ته راغلی دی، هغې په ړومبو شیبو کې په دې باندې داویداري کوله که نه هغې هم دغه دا سوچ لرلو چې یاره دوی په خپله خودکشي کړې ده؟ هغې څه ویلو؟ د دې جینۍ چې کوم رشته دار راله، رور او نور ریلیټیوز چې کوم وو، نو هغوی وویل چې دا مخکې هم په دې کې چې کوم دی نو رپورټس وغیره شوي وو، دوی وال ټکول کړي وو، ایون د تبرونو ګزارونه ورکې شوي وو. بل د جینۍ ته ویلي مو چې تا به زه پرېږدم نه، وجنم دی. نو هغوی ښه کنفرم وو، خو بیا هم مونږ د هغې خولې ته نه کته. مونږ ویل چې مونږ ته داسې ټوس شواهد میلو شي نو د هغې په بیس باندې، نو چې کله مونږ ته دغه ټول شواهد وغیره میلو شو نو د هغې په بنیاد باندې مونږ دې نتیجې ته ورسېدو چې دا قتل دی. طارق روغاني صاحب دا راته ووایي چې عموما مونږ ګورو په مختلفو حالاتو کې، وختونو کې خلک الهی قتل کې یا الهی ضرر کې مختلف څیزونه استعمالوي.
نو د دې ملزم به مطلب تفتیش کې څه ښیي چې دې په اعلی قتل کې څه استعمال کړو؟ دی خو اوس انیشلی چې کوم دی نو دا کم ملزم دی د موږ سره کسټډي کې دی د ده نه به علیه قتل وغیره هر څه برآمد کیږي خو دا پته لګي چې دی تیزندي کړې ده سې ورته اچولي دي او هلته چې کله موږ سپاټ ته ورغلي نو هلته لوپټه راځوړنده وه نو هغه موږ په فرد اخیستې ده موږ سره ده. ښه ګرانو کتونکو تاسو د سټیشن هاوس افیسر طارق روغاني صاحب دا خبرې واورېدې. دغه د ملزم 22 کلن او کمه د پیغله جینۍ چې کومه ده 19 کلن د دې د مرګ چې کوم مخې ته راغلی دی د دې دواړو عمرونه هم که تاسو ګورئ ډېر زیات کم دي او دغه د تاسو چې د دغه وقوعي چې کم اکچوال موټیو دی یا د وجوهات هم وګورئ دا هم څه داسې مطلب غټ نه دي. یو عام روټین کې زمونږ او ستاسو هر کور کې دغه د نارینو او د ښځو ترمنځ دا وړې وړې شخړې او د جنګ جګړې مخې ته راځي. مونږ کوشش کوو چې د طارق روغاني صاحب سره هغه سپاټ ته لاړ شو کوم ځای کې چې د دې د مرګ مخې ته راغلی کوشش کوو چې هغه مناظر هم مونږ تاسو ته وښیو. چېرته هم مه ځئ، مونږ سره اوسئ. کتونکو تاسو د سټیشن هاوس افیسر چې کوم د تاڼې کې کوم د کیس حوالې سره کومې خبرې اترې وي موږ تاسو سره ټولې شریکې کړي. دا ټایم زه په هغه سپاټ باندې موجود یم د هغه ځای وقوعه ده کوم ځای کې چې دغه د واقعې مخې ته راغلي وه. تاسو دا کتی هم شئ چې دلته دا څه لوپټه ده دا راځوړنده ده خو مزید خبرې په دې باندې موږ سره کوم چې د پلوسې کوم پولیس سټاف دی هغه هم موجود دی او سټیشن هاوس افیسر طارق روغاني صاحب مشکور شو دي موږ سپاټ هم راوستو. طارق صاحب دا چې موږ کوم ځای کې موجود یو دا همغه هغه دی سپاټ دی؟ بالکل جی ویلې کېږي دا موږ چې کله سپاټ ته رالو نو په دې ځای کې یو لوپټه راځوړنده وه د دې زنانه او دوی دا ویل به کول د دې چې د جینۍ چې کوم دی نو دې ته ځان راځوړند کړی و خو چونکې بیا کله موږ دا دغه وکتل نو هغه لوپټه چې راځوړنده کې تاسو د هایټ وګورئ دې نه به تاسو ته واضحه شي چې لوپټه هم ورته راځوړنده شي او هغه ماشوم هم چې کوم و نو هغې هایټ یې ډم ښه و هایټ نو دا نه کېده داسې چې لکه خامخا هغه راځوړنده شي نو لاندې خپې لګي. د هغې نه هم چې کوم دی نو تفتیشي چې کوم افسرانو موږ دا امیجن که موږ ته دا کنفرم شو چې لکه دا دی پس د مرګه چې کوم دی نو دې ته راځوړنده کړی چې صرف د شو کولو دپاره او دا د هغې هم چې کوم دی بس صرف دې ته تړلی دا لوپټه چې موږ دا شو کړو چې یاره دې ته ځان راځوړند کړی دی. طارق صاحب دا چې کوم ملزم یا د دې دا تعلق د کوم ځای سره ساتي پاکستان یا چېرته د بهر ملک سره؟ دا هم د پاکستان دی او د سربند سره چې کوم دی د دوی تعلق دی. کامل صاحب څه ټایم چې تاسو له اطلاع میلاو شوه تاسو هم دلته رالې دلته په سپاټ نه څه داسې څیزونه مطلب شواهد تاسو له میلاو شو؟ موږ ته چې کله اطلاع میلاو شوه چې دا کرنګې یو ماشومه ده دې ځان پانسي کړی دی دې دپاره بیا ایس او صاحب ته موږ په فیل فور رابطه وکړه. بیا ایس او صاحب کرایم سین سره راغو زموږ چې کوم تفتیشي عمله ده هغه راغه موقع چې موږ وکتله موقع نه دا نه ظاهر ده چې آیا دا خودکشي شوې ده. بیا چې کله زموږ کرایم سین راغه او مین ملزم مرکزي ملزم موږ ځان سره بوتلو هغه موږ په مختلف انګلو سره واورېدو انټاروګیټ مو کو نو د دې ډراپ سین ودن 2 اورز کې د دې ډراپ سین ایس او صاحب کرایم سین او زموږ چې کوم تفتیشي عمله ده 2 غنټو کې دننه بیا د دې ډراپ سین شو چې دا دی اسې یو ډرامه راچاو کړې ده چې د ماشومې ځان پانسي کو. اصل حقایق دا و چې په دې کور کې د دې ماشومې سره د دې ناملزم خاون انتهایی جګړې شروع وې. دې نه پهله دی په سربند کې رهایش پذیر و په هغې سربند تاڼه کې هم د دې ماشومې په مدیت کې د خاون خلاف اف آی آر شوي وې د جنګ جګړې. دې ماشومې یو کال په کور کې خفګان هم تیر کړی و خو چې کله د دوی خپلو کې کمپرومایز وغیره وشو تقریبا دلته اوس 10 مهینې وشو چې راغلي وو. دلته کې چې کم خواشه همسایان دي بیا موږ هم دې تفتیش کې ځان سره شامل کړو هغوی مو واورېده چې بی د دې کور ماحول څنګه و نو هغې نه موږ ته ثابته شوه چې آیا دا ماشومه کله هم خودکشي نشي کولی. بیا چې کم د دې میډیکلز موږ چیک ډاکټر سره هم پې خبرې وکړې کرایم سین سره هم پې خبرې وکړې ودن 2 اورز دا موږ ته کلیر شو چې دا خودکشي نه ده دا مډر دی او مرکزي ملزم چې د دې کم و هغه ودن 2 اورز کې موږ ارست کړی دی. کامل بیا چې کم ملزم دی طارق صاحب سره هم په دې باندې مو خبرې وکړې چې کم ملزم دی دا څه د نشي عادي خو نه دی لکه اوس ګرانو کتونکو دا اوس تاسو کتی شئ چې دا هغه سپاټ هغه دی چې دې څه وویلو چې څنګه لکه مطلب پلان یې څنګه هغه کو دی دلته لکه خامخا چې دلته خو به نور خلک هم و دې زنانه به هغه ټایم کې دې ته چغې هم والي ځان به د خلاصېدو کوشش به یې هم کړی. تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو. هر یو ملزم چې یو وقوعه کوي
دته ځان انتهایی هوښیار ښکاري، خو هوښیار یو هم نه دی. دا مرګ چې کم د چا وشي د هغې پته که نن ني کال بعد به لګي ورځ بعد به پته لګي، خو پته به د دوی لګي. دا ملزم چې کم دی دا نشهیي نه و، خو دا جنګړالو و. په هغه یو کور وي، په هغې کې د ښځې خاوند مدام جنګونه شروع وي. دا هغه ټایپ کې کور و. ولې چې تاسو دې نه پهله ما وویل چې په سربند تاڼه کې هم د دې هسبینډ اینډ وایف ریپورټس وغیره شته دی. د زنانه د ماشومې چې دا کومه دوی ورته د خودکشي ډراپسین ورکوله چې دا خودکشي شوې ده، دې یو کال په خفګان هم کور کې تیر کړی دی. اوس تاسو ماته دا ووایئ د دې دا چې کومه ماشومه دوی قتل کړې ده، د دې د 2 میاشتو ماشوم دی، نو آیا دا به د 2 میاشتو ماشوم ته نه ګوري؟ په دې کور کې تیار سالن هر څه کړي دي د ماسپښین دپاره، نو په دې دومره بیا سنډاخ پېښې وه چې راغه هر څه تیار کړو بیا خودکشي کوله. نو دا ټولې ټیکنیکل خبرې دي. دې نه بیا موږ ته ثابته شوه چې دا دې هسې یو ډرامه راچاوله د خودکشي. نور دا سړی نشهیي نه دی خو جنګړالو دی. ګرانو کتونکو، تاسو د سپاټ چې کوم مناظر دي هغه هم تاسو کتلی شئ چې دا یو کمره ده، او لازمي خبره دلته زموږ دا خلک چې کوم دی ډېر خلک د میډل کلاس فیملی سره تعلق لري، او هر جرم شاته چې ګوري نو تاسو هم ګورئ نو څوک هم دغه شانتي مطلب په پیک باندې یا هغه امیران یا بیلینیر چې کوم دي هغه دغه شانتي کیسې نه کوي. خو چې کومه واقعي هم ګوري خامخا زموږ د غریب او دغه شانتي کمزوري خلک به ورسره تعلق به ورسره ساتي. دا ماشوم چې کوم د دې نه پاتې دی د 2.5 میاشتو ماشوم، دا چې لکه د دې دا وګورم لکه دا د دې دغه دی که نه، لکه مین خبره دا ده چې د دې ماشومان چې کوم دي دا ماشوم اسې طارق صاحب ټیک دا خلک وایي چې د پولیس زړه هم مضبوطي سینه هم کاکا دا مضبوطي. ماشوم دا تاسو څلوېښت ورځو، لکه دا اوس د څلوېښت ورځو ماشوم دی که نه. مین خبره دا ده چې د دې تربیت به څوک کوي؟ پلار یې جیل ته لاړو، مور یې چې کوم دی وفات شوه، د دې د غربت دا حل دی، نو د دې تعلیم تربیت دا به څوک کوي؟ نو چې کله موږ دا دغه وګورو موږ ډېر سخت خفه شو. دا اوس وګوره کاکا دا ونیسه راشه شوه راشه دا ماشومان دوی به څه زه بویزه خیر دی بویزه ښه دا اوس لکه تاسو چې دا ماشوم غټ شي که نه، نو دی به څه وایي چې لکه زما مور ولې وژلې شوې وه او څه پوزیشن و. موږ چې دې ته وګورو موږ خپل هم خفه شو، ځکه چې لکه دا انسانان یو، لکه دا د دې حل دی. دا تاسو ته پته شته که نه ګرانو کتونکو چې کله هر بچی دا بوزه کاکا بوزه هر بچی که پولیس افسر دی که کامل بی دی داسې رفت بی دی داسې طارق بی دا ټول پولیس فورس واخله یا موږ واخله، هر سړی چې مور ژوندی یو کور ته لاړ شي نو ړومبنی غږ هسې کوي هسې غږ کوي چېرې مور مې څه شوه. هلن کې به د مور سره کار وي نو خو د مور یو خپل روب یو اثر یو احترام زموږ د ټولو سره موږ د دغه پروګرام توسط سره بلا خپرونې طارق صاحب سره شوي هم دي. موږ بیا هم ګزارش کوو چې د دغه شانتو سیزونو سره ډېر زیات احتیاط وکړئ. د دې یو کس وجنه صرف وجنه نه ده، دا چې کوم ماشومان دي دا تاسو په ژوندانه زویم چې خښ کړو، د دې به څوک پرورش کوي؟ د دغه یو ماشوم د 40 ورځو ماشوم چې دا یو بام ته رسیږي دا یو مرام ته رسیږي دا ډېر سخت وخت او یو ډېر غټ پروسیجر وي. د دې لکه مونږ د ماشومانو ته سوچ وکړو د دې تربیت به څوک کوي، د دې چې کوم دی نو دا به راغټوي څوک؟ لکه د دې د غربت دغه تاسو کتی شي په دې کور کې دا پاتې کېږي، پکې ورته نشته دغه نشته، نو چې دی کله پلار وو په موقع باندې دا حل دی چې پلار یې اوس جیل کې دی نور فیملی دی دا حل دی، نو د دې ماشومانو به تربیت څوک کوي؟ دا به راغټوي څوک؟ نو به دغه پوزیشن دی زموږ د پښتنو بدقسمته پښتانه دي. تاسو ګرانو کتونکو کتی هم شي چې طارق صاحب کوم چې ایموشنز دي د پولیس هم لازمي خبره ده دغه شانتي واقعیات سره د دې چې کوم خپل احساسات دي هغه مو پارېږي خفه کېږي او موږ په خپل هم زیات دردېږو. لکه دا اوس تاسو وګورئ دا یو ډېره غریب او کمزوري کورنۍ ده، هغه ملزم نه چې کم ظلم شوی دی په دې ټایم کې به د چې کومه خورکې ده ځواني مرګه د دې به څونه چغې والي د خلاصېدو به څونه کوشش کړي چې زه دې ځان خلاص کړم، خو داسې ده چې اوس انسان وي شره ظاهره ګوري. اوس دا ځای تاسو کتی شئ اوس که دله زه خپل مثال والم نو دلته نه زه ځان پانسي کول دا ډېره زیاته ممکنه نه بلکې ناممکنه ده، خو په دې کې بیا د پولیس چې کوم دی د تاکال پولیس یو لویه کاروایي کړې ده ملزم ته ډېر په کمو شیبو کې رسېدلي دي. موږ د پولیس ډېر شکرګزار یو چې دغه شانتې کم سے کم ملزمان دي د هغې مداوه خو وشي. طارق صاحب تاسو له ستاسو ټول ټیم له ډېر دعاګویو الله دې تاسو دغه شانتې خپل حفظ او امان
امان کې ساتي زموږ ولس له زموږ کتونکو له که څه پیغام ورکول غواړئ؟ بالکل زه دا پیغام ورکول غواړم سپیشلی خپلو پښتنو وروڼو ته چې لږ برداشت نه کار اخلي. لکه صرف دا نه وي چې ته یو فرد واحد تا قتل کو، فرد واحد ته قتل کې د هغې نه شاته پوره یو فیملی وي. د دې یو زنانه یو ماشومه چې کوم دی دوی ووژله، سړی په خپله لاړو جیل ته. دا کوم ماشومان دي د دې تربیت، بیا د دې وروڼه خویندې به وي د هغې تربیت، د هغې چې کوم دی نو رزق وله ګټل، دا ډېر ګران کار دی. نو زه ورته صرف او صرف دا یو ریکویسټ کوم چې لږ خیر د ګزاره کوئ په معمولي خبرو باندې چې کوم دی نو قتل و غارت دا مه کوئ. مهرباني. مهرباني، شکریہ.